همدغه رنګې دا د محرم الحرام میاشت شروع ده. دا ډیره د برکت میاشت ده. اسلامی کال ابتدا هم د دې مبارک میاشت نه کیږي. د دې میاشت مبارک نسبت نبی علیه السلام د الله پاک طرف ته کړی دی او فرمایلی دی چې د رمضان د روزو نفس د ټولو نه افضل روزې د الله تعالی د میاشت د محرم روزې دي. میاشت ټول الله رب العالمین پیدا کړی دي، خو د اکرام او د اعزاز دپاره د دې نسبت د الله رب العالمین طرف ته کیږي. لومبنۍ خبره د یو غلط فهمۍ ازاله. بعض خلق د خپل بدنصیبۍ په وجه د میاشت پیرو منحوسه ګڼي او په دې کې ودونه وغیره او د خوشحالۍ تقریبات نه کوي او یریږي چې پته نه لګي چې څه به کیږي. چېرته په ښځه او خاوند کې جدایي رانشي، چېرته د ښځې او خاوند جګړه ونشي. سبحان الله، څه عجیبه منطق دی چې کوم څیز الله رب العالمین سپیره ګرځولی دی هغه پرېږدي نه. ګناهونه د الله تعالی نافرمانی په ودونو وغیره کې د خاندان د خلقو راضي کولو کوشش کوي، د دنیادارو خلقو د راضي کولو کوشش کوي، قسمه قسم ګناهونه کوي، الله رب العالمین ناراضه کوي. په ودونو کې د هندوانو رسمونه کول، ګډاګانې او باجی وهل، د دې ویډیو فلمونه جوړول، د دې نه زیاته بېغیرتي دا چې د ناوې د نامحرمه خلکو سره تصویران اوښکل. دغه انسان ګناه نه ګڼي، خو دا مبارکه میاشت د محرم الحرام میاشت ده او په دې مبارکه میاشت نسبت نبی علیه السلام مبارک الله رب العالمین ته کړی دی. دا د محرم دا میاشت وای د دې د سپیرتوب سبب وجه څه ده؟ نو بعضې خلک وایي چې په دې کې د نبی علیه السلام مبارک نوسې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید شوی دی. نو زما عزتمندو، شهادت خو د سپیرتوب سبب نه دی چې انسان شهادت د سپیرتوب سبب ګرځي. حالانکه شهادت دومره لویه مرتبه دی، دومره لوی نعمت دی چې نبی علیه السلام مبارک په خپله د شهادت ارزو کړې ده. 3 ځله دا دعا کړې ده او ارزو یې کړې ده چې الله ما په خپله لار کې قتل کړی او بیا مې جمدې کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هم په دې کې ځان له د شهادت دپاره دعا غوښتلې ده. په هر ټیم به حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځان له د شهادت دپاره دعا وغوښتله. بیا که د شهادت د سپیرتوب سبب دی نو د اسلام تاریخ هره میاشت د شهیدانو په وینه باندې رنګ دی. نو بیا خو ټول کال سپیرتوب پکار دی، بیا خو په ودونو باندې مکمل پابندي لګول پکار دی. اسلام تاریخ د شهیدانو نه ډک پروت دی. سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې د هغه نفوذ او غوږونه اندامونه کټ کړي شو، ولې د الله رب العالمین په لار کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید شو. بیا د دغه نه بعد په 1 محرم باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه شهید شو.
پلسم د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو. د دې نړوان د میاشتې د ذوالحجې میاشت تېره شوه. په دغه ذوالحجې په 18 تاریخ باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو. په غزوه احد کې په هغه ټیم کې چې کوم دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ شهیدان شو. ارزدا چې د اسلامی تاریخ د شهیدانو نه ډک پروت دی که نعوذ بالله شهادت د سپیرتوب سبب دی نو بیا ټول کال سپیرو منحوس هغې ته ویل فکار دی. بیا خو په ټول کال کې ودونه کول فکار نه دی. خو زما عزتمندو چې په کومو کارونو باندې الله رب العالمین ناراضه کیږي نو د هغې نه په ودونو په غم کې فریض پکار دی. نور په هر ټیم د کال 12 میاشتې 360 ورځې دي. که یو انسان په دې کې په هر ورځ کې واده کوي نو بالکل واده کول فکار دی. خو په واده کې هغه طریقه کول پکار چې په کم باندې الله رب العالمین زمونږ او ستاسو نه راضي کیږي.